السلام علیکم. یو ماشوم ډیر حاضر جواب او تکړه و. سکول ته تللی و، نو هلته یې نوي استاد راغی. نو استاد د ټولو سره تعارف کو، دنې تپوس وکړو وی ستا څه نوم دی؟ د ورته خپل نوم ووي. بیا یې ورته وی څو وروڼه خویندې یې؟ د ورته وی 12. وی پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم ورته وی هم دا کار کوي. نو دا خبره مې دې پورې وکړه، تاسو د پاکستان ته وګورئ، په دې کې کم زموږ کرپټ سیاستدانان دي، بې ضمیره ججان دي، وطن فروش جرنیلان دي او بې حسه بیوروکریټس دي او بې شعوره عوام دي. دوی په دې 75 سال کې څه کوي؟ صرف د پاکستان د تباهۍ پسې نښتي. که څوک زموږ نه بهر تپوس وکړي چې ستاسو دا مشران څه کوي، موږ به ورته وایو چې همدغه کار کوي، دا ګلزار ملک او هغه راله لوټي کو. دوا کوي چې خدای نور زموږ دا ملک یو حقیقي لیډران میلاو شي چې د دې ملک سره مخلص وي، چې د خپل بچو دپاره کار نه کوي، چې زموږ د بچو دپاره کار وکړي. او په هر مونځ په دعا کې دغسې که څوک مخلص وي، هغه ته دعا کوي خدای دې کړي چې د هرې پارټۍ او تاسو یې ګڼئ چې دا زموږ د ملک دپاره بهتره دی. د خپل بچو روزګار فکر نه کوي، زما د بچي روزګار فکر کوي، هغه له دعا کوي. نور ډېر زموږ ګیر چاپېره ملکونه وګورئ، هندوستان چېرته ورسېدو، بنګله هغه افغانستان هم زموږ نه ډېر ښه دی. افغانستان په ایشیا کې دې وخت کې سستا ترین ملک دی، چې نه خپل انډسټري شته، هر څه ورته زموږ د ملک نه ځي. زموږ ملک تباه دی، افغانستان ښه دی. ډالر هلته کې پیسه په 87-88 کې د زموږ ټریپل سنچري کراس کا 300 ته ورسېد. نو دعا کوئ چې خدای موږ له هغه کسان راکړي چې لکه د ماشوم د پلار په شانتې تش د یو کار ته نه نښتې، چې د ملک د فایدې دپاره مو کړي. که ویډیو مې خوښه شوي کمنټ پې وکړئ او شیر یې کړئ، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.